د بېنظیر روپۍ راته میلاو شوې خو د هغې سره موږ ته د ماشومانو وظیفه چې دا میلاو نه شوه. ځینې کسانو ته چې دی لا د بېنظیر روپۍ هم نه دي میلاو شوي او د ماشومانو وظیفه چې دا ورته هم نه ده میلاو شوي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو چې دی دا ستاسو دپاره او د غریبانو دپاره نو تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي. دا لایک شیر کړئ نو دا د ویډیو لا لازم ورکوئ ځکه اکثر ځینې کسان تپوس کوي په هغې ډغه باندې موږ ویډیو جوړه کړې خو هغه بار بار په کمنټ کې دا تپوس کوي چې دا کار موږ څنګه وکړو. نو چې تاسو ویډیو شیر کړئ نو دا ډېرو کسانو ته ورسي نو په یو پیر باندې چې دی هغه له دې نه خبر شي. نو د بېنظیر روپۍ چې دی هغه شروع شوي دي 13,500 او 14,500 هم شروع شوي دي. 14,500 چې دي دا نوي کسانو ته میلاویږي او 13,500 چې دي دا زړو کسانو ته چې دی دا میلاویږي. خو زړو کسانو ته د دې سره د ماشومانو وظیفه چې دا هم میلاویږي. کوم چې زاړه کسان دي هغو ته د ماشومانو وظیفه هم میلاویږي او په دې کې ځینې داسې کسان دي چې د هغو کارډونه بلاک شوي دي نو هغو له به خالي د ماشومانو وظیفه چې دا به ورکړه کېږي خو هغه لن ساعت لا نه شروع شي. چې شروع شي نو تاسو ته به د ماشومانو وظیفه چې دا میلاویږي او د بېنظیر روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو په دې کې ځینې کسانو چې دی هغو 13,500 روپۍ چې دي دا راغستې دي او موږ ته د ماشومانو وظیفه میلاو نه شوه. دې ځل چې د ماشومانو وظیفه ده نو دا به تاسو ته ډبله میلاویږي. خو 80% کسانو ته میلاویږي د 20% کسان چې دي د دې دغه نه دی ویریفیکیشن نه ده شي د سکولو هغه ډیټا چې د هغې نه ده راوتلي چې هلته کې د دې ویریفیکیشن معلومات چې دي هغه ټول راواغسته شي د سکول نه چې د دې ماشوم به د سکول کې شته که نه شته د هغه حاضري څومره ده د هغه ټول هر سره چې دي هغه هغې نه راوځي نو د هغې نه وروسته بیا دغه روپۍ چې دي دا تاسو ته میلاویږي. نو د دې په منځ کې چې دی چټیانې هم راغلې وي چې چټیانې راغلې وي نو د هغې د وجې نه د ځینې کسانو چې دی دغه ویریفیکیشن نه ده شوی نو د هغې د وجې نه هغو ته دغه روپۍ چې دي دا نه میلاویږي. نو په راتلونکي قسط کې چې دی وایي دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي او هغه چې تاسو ته میلاویږي نو هغه به د 9 میاشتو چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. لکه د 9 میاشتو روپۍ چې دي هغه به تاسو ته میلاویږي. نو کم کسان چې دا تپوس کوي چې موږ ته روپۍ میلاو نه شوي نو هغه تاسو ته د دغې د وجې نه نه دي میلاو شي. ستاسو د ماشومانو چې دی ویریفیکیشن نه ده شوی چې هغه وشي نو په راتلونکي قسط کې چې دی وایي تاسو ته به د 9 میاشتو میلاویږي. په دې قسط کې چې دی ځینې کسانو ته به دا ډبلې میلاویږي او ځینې کسانو ته به سنګل چې دی دا به میلاویږي ځکه په دې کې چټیانې راځي نو د چټیانو د حساب نه چې دی دا لږ آوټ راځي. نو کم کسان چې دا تپوس بار بار کوي چې موږ ته د بېنظیر روپۍ چې دی هغه میلاو شوې او د ماشومانو میلاو نه شوې نه به د دغې د وجې نه او کم چې نوي کسان دي نو هغه د خپل ماشومان چې دی هغه د په پروګرام کې رجسټر کړي چې تاسو خپل ماشومان رجسټر کړئ نو تاسو ته په راتلونکي وخت کې میلاویږي. داسې نه چې تاسو نن رجسټر کړئ او په دې راتلونکي قسط کې تاسو ته میلاو شي کېدای په دویم قسط کې ته میلاو شي په دریم قسط کې ته میلاو شي او خپل ماشومان چې دی هغه د اوس نه رجسټر کړئ چې په راتلونکي وخت کې تاسو ته هم دغه د ماشومانو وظیفه چې دا میلاو شي.